زه ډاکټران منم، انجینیران منم، دا د وخت ضرورت دی. انجینیران هم پکار دي، ډاکټران هم پکار دي، خو پلار او موري چې کله د سترګې پټې شوي نو بیا یو طالب جان هم پکار دی، یو حافظ قرآن هم پکار دی، یو عالم هم پکار دی چې په جنازه دی ودرېږي او جنازه دی وکړي. پلار جنازه به دې څوک کوي؟ بابا موري جنازه به دې څوک کوي؟ زوام بختوره مور هغه ده چې هغه وفات شي او خپل حافظ یا عالم بچی پہ ودرېږي وي الله اکبر، او اخیری تکبیر لور شي وی اللهم اغفر لأمی، رب زما مورو بخیره ردا می اغا مور دا چې په مای حفظ د قرآن کړي. ادا مور ورته وی بچیا زما قبر خواته به اسی لګي ساریږي ښه چې دفن مې کې ضرب مې د قبر نه ناراضي ښه بچي، او ما ته به تلاوت پکې بچي، او ما ته به دعا کوي ښه، ما ته به دعا کوي. اسی بھی یو ذخیره نه د پکار د آخرت سب وړو آخرت سشته مختا سشته. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې استاد چټای رااله دارالعلوم دیوبند ته اطلاع رااله وی بهاولپور کې عدالت زنانه فتوا راوړې ده چې خاون می قادیانه شو نو په د باندې حکم د کفر ولګوي او ماتې د نکاح نه خلاص کړي. نو عدالت قاضي پکې علما راغوښتي. نو په انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په سیمه اطلاع راغله، ډېر بیمار خلک ورته مزه دارالعلوم دیوبند استادانو باندې کوي نه نه زما زدي جنگ لزما شراغ بهاولپور ته د بیماری په حالت کې دی کمزور ایک شوی. عدالت تراغه ودرېدو 3 غنټې په ختم نبوت باندې دلایل وی خاپه د قاضي مخې ته ولاړ د بیماری په حالت کې چې عدالت نه وروته. نو بهاولپور کې جمعه پڑھاوله، نو په جمعه کې خلکو ته وی زه ډېر کمزور یم، زه دراتلو نه ما خو ما سوچ کو چې آخرت طرف ته روانې ما او ستوخه را سره شته نه ما وی په آخر کې زما چې د عقیده ختم نبوت دا جنگ لړاو کما نو تا به آخرت د ځان سره ستوخه اوس دا توخه مې تیاره کړې ده، دا توخه مې روانه کړې ده. او خلقو ته وی که ژوندی وم او عدالت فیصله ووروله خو ښه ده، او که نه وفات شوی وم او عدالت فیصله ووروله نو د قبر خواته به مې راشي او دا فیصله به راته هلته ووروئ، زما د قبر سر ته به ودرېږي، دا فیصله به ووروئ. په 1933 کې وفات شو او په 1935 کې عدالت فتوا جاری کړله وی قادیانی کافر دی او د ښځې سره نکاح ختمه. وی راشئ زما د قبر خواته به دا فتوا ووروئ، ما په ختم نبوت دلایل ویلي دي، زه آخرت لزم څه به وړم، زه د الله دربار ته ځم څه به وړم، پلارانو څه به وړو څه به الله ته ښیو، په څه به ځان خلاصو. شکرونه وباسئ چې د چا حافظ قرآن بچی شته